دا منوط بزمت الفقيه فقيه کار داده چې دا قاعده مسلې ورته معلومي تدبیر المنزل مسلې ورته معلومي او د تدبیر المنزل نه خو سیاست مریم خبري چې حکومت په څنګه نیول کیږي حکومت په څنګه خلق ساتي دا فقه شو بل پکې تذکیر بآلاء الله او تذکیر بأيام الله خلق ته نصيحت کوم د الله په نعمتونو باندې او خلق يرون د الله د عذابونو دا کار بچاله د واعظ څوک چې واعظ نصيحت کوي نو هغه ته به دا خبره کوي دا نه تذکیر بالموت او ما بعد الموت دا هم د واعظ کار دی څوک چې نصيحتونه کوي دا مسله ترغیب ترهیب او تخیب د مخاصمي او د جګړې خلق پر کوم الله شریک نه لري ذات کې یو دی صفاتو کې یو دی افعالو کې یو دی دا د چا کار دی بذمت المتکلم متکلم په فوق خبرې کوي لیکن چې کله کتابون دی متکلم د علم کلام باندې کوي علم کلام څه وایي دلایل او معلومي د وحدانیت مسلې د الله په ځامن نشته دي لونه نشته دي ځان کې طاقت ان دې ته سوي دا متکلم شي یو فقیر بل واعظ دی او بل فقیر غیر متکلم دی متکلم به دلایل بیانای مسلې به بیانې په دلایل باندې نو دا پکې خلق ته ایام خلق الشاسه وي په قران کې 15 علوم دي علم الاحکام علم التذکیر بآلاء الله علم التذکیر بأيام الله او علم التذکیر بالموت وما بعد الموت په دې منځ کې علم المخاصمه دا الله شریک نشته دي دا بحث کوا په صفات او ذات کې نشته دي زامن نه لري لون لري وغيرها دې تذکر سره دا د متکلم چې یو سره مسلې په علم کلام باندې په دلایل باندې خلق وکول شي دا لایق مثل ايام الذين مثل وقائعهم بنزول البأس الله ذلك حقدار دي وجاء استعمال الايام في الوقائع قال يقول ايام العرب دا مشهور بالتعبير بالزمان والموقع لك مغرب الصلاه مراد ثاني من قبل المخيرين ورتوا انتظار کوي استاذ انتظار کوي ثم نجي رسولنا بیا موږ بچو خپل رسول هغه ځان چې ایماندار دي او استاد رسول ثم نجينا رسولنا دا غوډه نجي بچو صيغه د مضارع ذری خبر بیا تازه کو د خلکو سینو کې ښکارش او د ثابت په باندې بچ کول د ایماندارو ایماندار به بچ کو او دا داغه ټول مسله ده قل یا ایها الناس کتاسو په شک کې د دین زمانه د الله عبادت کوم زه عبادت هم دا څنګه چې بل شو الله لكن عبادت د هغه الله يتوفاكم چې تاسو روحونه اخلي او ما توینا شي زبر المؤمنان نه فما الله ایمان واجب اوجب الله عليه ذلك وجوب الايمان بالله تعالی شرعي مسائل واجبات بیا په شرعيون کې دو بحثونه دي بیا علمي کلام ته زمخه بعض اشیاء دي په شریعت موقوف دي لکه منز الله او رسول چومنه وای منزونه فرش او دومره شو دا شرعي موقوف على الشرع او یو شرعي په بل معنا باندې موقوف على الشرع نه خو شرعت وارد الى الله وحدانيت کا شرعي په دې معنا شرعت وارد ده ما ته موینا ده چې مؤمن شمه او دهم په دې باندې شرع وارد وان اقم ما تویناش ان اكون وان اخين ودروا مخبل للدين د فرض دي حنيفه يكسوي يكتلفي مستقيم او ما تویناش ودا ولا تكونن وقيل لا تكونن ولا تدع من دون الله نبل سوى الله يا عبادت مغوا يا شرط مستقلالا ولا اشتراكا نبل استقلال باندې نبل اشتراك يا الله او يا رسول الله د سموایا او دا موایا چې پلان کې بلکا استقلالا ولا اشتراكا تلته اواز قدحا مکه ما غشا لان په وخت چې بندر کې بنفسي اذا دعوته بذات مكون دا مصیبت لریکا دا مصیبت او جلب محبوب پلان کې راکا دا دي بوتان ته ښه بوتان اوس کلمات سره ولا تدع من دون الله دا الله ما سوى په دې کې بوت شي دا الله ما سوى نو کړه ترجمه ته دی دا الله ما سوى په الله غیر او دشمنان نه دي او دوستان یې هغه نه غیر الله دا اوس ان سوچ ځان د عربی جاهل کی او قمقل کی بیوقوف انده غاډي وړي په کوئی قرآن سفر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت بیا وای پیغمبر ته خبره کوله اصل کې ما او دا کدی وکړو
تبعی دا ظالمان انکا پیغمبر تا ان فمان دلو کا کما ہوتا تا خبر ہے کہ وہ ډیر خبر وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کورا سے اللہ تا معمولی ان تکلیف فلا کاشف له لا نفی الجنس حس سوک لرکون کہ لا کاشف له عنکا کائنا ما کانا من کانا وما کانا کائنا چی موجودی من کانا وما کانا کبی عقلوی او کا عقل لری علمانی پاکی خط تسی غامی کی شافی روی چول لئی پسی ویبت بخیر کاللہ سر خیر دو کی فلا رد لفضل دا اللہ دا فضل سکو پس کون کن دی رسی اللہ پا دیمان چر جلال رشی من عبادی اللہ بخون کے مہربان دی وائی یو پھر سے ابن عطا اللہ تعالی قتال عبادی الرحبة والرغبة متمع لرئی میر لرئی الا منه وإليه دا اللہ لرئی اللہ لرئی بإعلامي أنه الزارنا پی پدیما نتپوها کری چه زارونا پی خزیما نتبل چاہتا سنگوی قل یا ایوہ الناس قد جاءكم الحق من ربكم حق قرآن رائے دا جانب درف ساسونا فمن احدا فإنما هي نفسي فإذا هي حسلی هدایت نظام پارا ومن ظل سوک خطاکی بالکفر رضا نزیزیلو علیہ نقصان تزان بغوبال زلالی علی او نیم پتاسو مالی وکیل کاساس دی حفیظ موکول لامرکم وکیل ساته وي چې غت کاس پاله شي یو زمانہ تاسو ته یو خبره کړې و په دې شیرګړ کې ډېر زمانہ مخکې سلوي کاله وشته اول زراغله مار زمانہ کې دا د سټ یا د کاسک واقعا زموږه په دې شیرګړ کې د یو عالم داغه مخالفت ورسېده بل ما یو سره راغله مخالفت وکړ څنګه خلک وکړو ما د ټیم کې خو بیا راغی نه پس موږ مولانا شمس الحق سے حکم او مفتی یوسف سے په حقاندر کې جامعه کو غته خط ولېګو اثر می تعلقات نو ما خط راولېګو او سم خط راولېګا دا یاتونی ما ته ودی کړ وشي دا یاتونی به ګوره کنه ويمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو باغت ما مفتی محمد شفیع مرحوم تم خط لے گلو هم خط لے گلو مولانا ظفر احمد عثمانی تم خط لے گلو هم را لے گلو مولانا دغه چکنده دا مفتی محمد حسن مدرسې تم خط لے گلو هغه اوس نو چې شاخت او هغه جواب راکړو ټول دغه توحید خبري راوړي را دي کلی ښه مولانا شمس الحق صاحب هم خط راوړو او روح ایمان لیکلو واما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستريب عالم انه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف وهم أحرص الخلق بكل خير قال أبو البستاني استغاث المخلوق بالمخلوق استغاث المسجون بالمسجون ومن كلام السجاد استغاث المحتاج بالمحتاج صفح البراء وزلة في عقله روح المال علم غيب ده الله خصيته وكان دي نواي مجموعة الفتاوى ده مولانا عبد الحي بزاجي ومن قال إن روح المشايخ حاضرة تعلموا يكفر دا ټول خبر شته او یو پاره وخت مونږه مولانا حمدالله مر جندل زمو استاد محترم دې درې مشه زور پاره شه سم منازعه او په کوم یو کې مکړو دا په خور کې او دا مولانا سے چکم دین التا چشتی سے چوتو ویل شي پیر محمد چشتی دا په جمعات کې حکم پک مولانا عبدالرحیم دی او حکم پک مولانا چشتی دی مولانا محمد چشتی او پای دې په هغه کې کرامات شته غیر اختیاري او علم غیب خاطر الله دا وکنه او دعا بعد السنن په حیات اجتماعي مرشتي او کنيشتي نو ګټل عقیده مونږ بیل لیدا خوای کې دا د کلی شي علم غیب خاصه د الله پاک نو ګټل عقیده بیل لیدا او کرامت اختیاري شي نه دي جوایا ګټل عقیده میدان دي د ختم پیغام کړ دي مونږ او دعا په سنن په حیات اجتماعي باندې داسې بدعت ته چې مشتمل ده په بدعات کثیره باندې بدعت ته او مشتمل ده بدعات کثیره باندې چې هغه ټول وایي مگر شته که سګواري چې د ښکار داغه د خط ته داغه د خوري عنایت الله سره د خط ته الته یو دغه ته خافه یو عالم داغه د خط ته څلور د خطري څلور زمون یو زېما او یو را سره مولانا ګلاب صاحب دی یو رسول مولانا غلام الله دې په خور اوس دا سلفي او یو رسول بلمو
سلور شو او پاگی دا حکمان دا سخطنم دی دا مولانا عبدالرحیم او دا غلام محمد چشتی سی چاو دا خبر شی دیر شی چاپ شیو بی مولانا عبدالرحیم چاپ کری وی ماتی و پینزر آوری آئی کم چانن خواهر چالا چه ورکم یا غوی دا زما شو وی سباب راو نسیم دا دی یا لارش چالی ورکم دا ترشتی انکو تاسو چا گٹی لما یاقی قط ملیان حقا دی او کله کله پکې دا سیم وای خبره چې ګوره دې عاق دې ما ته وای دې عاق ګوره مولانا عبد الله شاګرد دی عاق ا مولانا پنځیر شاګرد دی هغه خپل مولانا دا ورستون عاق وهكذا دا عاق ټول عاق دي ما امام ابو یوسف سے عاق دی ځکه ابو حنیفه شاګرد دی په دې مسلو کې مخالفت کړی دی امام محمد عاق دی تاسو ټول مدعاق دی ګورئ او شافعی عاق دی ځکه امام محمد شاګرد دی د مالک شاګرد دی ځان له مسلک دی تاسو ورې کې څه جواب کوئ صحیح موږ بیعت په چا سره کړی دی د الله سره د رسول سره استا خبر رااله د دې په مقابل کې د چانه مونږ بس او د نور د چا بمنو ما منا من احد الا ويخذ من قوله او يترك الا صاحب هذا القبر ده هر پیغمبر خدا خبر ګورو چې هغه شا فکر او د بل څه خبره بیانوي کله به نو کله به نه پوه شو په خبرو باندې نو کته دا څومره غلط کار کوي مې دا ابو بکر صدیق مني وای او مفته بلا مکه یو کوم ابو بکر ولا مني عمر وی د جنوب سړي د پاره تیمم نشته دی مني کني مني وای شته کنيشتي منه نو ولي مني عمر د حج په موسم کې به عمره نه کوي مته مني کني مني وای نه منه ما ته د عمر ته چتی د عبد الله بن عمر ته چتی هغه چې څنګه خزه ولګي څنګه خزه مالاس کړي او د سماج ته مني حنفي ته نه مني خپل ځان ته لاسه کټه کو او د سماج شو او مني وای نه ته څنګه وای چې د عبد الله عمر منه مې دا ابو حنیفه مني او ما ابو حنیفه زراعت نه مني مزارعت نه مني ته خو نه مزارعت شته په دې ورکو پټشته کړه ته نه مني زمين تنها عمل تنها زمين با تخم عاقل ملك نه مني ته خو ابو حنیفه نه ابو حنیفه وقف نشتري زمکه موقوفه د ملکیت نه بار کې ته مني ته خو ابو حنیفه هلال ابو حنیفه په یومته فقضاء الطاقه شي مخلف في اخلي ته خو ابو حنیفه خلاف انت څه زهد بما سب جواب دی وای بار تر یو خبرې کومه دا خبره متاسو کوم چې تاسو په دې فوشي داسمینه داس بیات او لاس مرکړي په الله له مرکړي او رسول له مرکړي ها الله خالق دی او رسول الله الله دې د ټولې منه محبت بسره کوي د ټولې منه او غیر د عمل خبره وټولې نه مانی کله به منه او کله به نه مانی اپوش دا اصل خبره متاسو ته کولې چې دا خبره شته مطالعه کوي پستانه قران ګوري قران او بیا حدیث کوي دا نوري خبره پس ګوري دا د تبع لپاره ګوري باغي وزن پکوي بسم الله الرحمن الرحیم سوره هود شروع کو د یونس او د په منځ کې ډېر ښه تعلقات دي د سورۃ پای کې قصه نوح علیه السلام مون لنډوا دلته تفصیل سره دا وایي کسر دین سر کتاب احکمت آیاته او التوی تلك آیات الكتاب الحکیم دا مربط ته داسم وایا د مولانا سے خبره چې په دې کې دلایل نقلیه موجود دي التعقلیه شو دلته نقلیه شو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب هذا کتاب احکمت آیاته آیاته محکم دي ثم فصلت بیا واضح دي او د طرفه د حکیم او د خبیر نه دي په دې قران مجید کې څه درې قسم آیاتونه راځي کله وای قران ټول محکم دي کله وای قران ټول متشابه دي او کله وای قران سم محکم دي او متشابه دواړه دي سوقس آل عمران ترالو والذي انزل الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات التقسيم وش قلت احكمت آيات المحكم شو رست براشي كتاب متشابهات بمراشي جوابونه سدي هغه چې محکم دي متشابه دي یو ترجمه ده معنا واضح او غیر واضح واضح او غیر واضح یا اصطلاحي معنا او د اصوليانو محکم معنا واضح ده څنګه کلام ولا شعر ستایلات نلري نسخه پکې نشته محکم متشابه دي معنا پټه ده په سوچم معلومیږي او مجمل هم وضاحت نه کوي قیامت کې معلومیږي متشابه او کله محکم دي معنا د نظم کې څه نقصان نشته دي د قران په د نظم کې نقصان نشته دي په الفاظ کمه زیاتې نشي بلاغت فصاحت کې نشته دي
او واضح دی بیا په دلایل باندې یا هر یو مسله رب النظام نه واضح دی دا پکې بل شو یا محکم شو مفصلم شو بل ځای متشابه ده ټول دی بل سره مشابهت لري په فصاحت کې په بلاغت کې په حسن نظم کې نو دا پکې هم یادوا دا سوال او جواب اتقان کړی دی دا کې یادوا احکمت نظمت نظما محکما پهلا شعر په یو خپلو باندې نظم پیږي مرغله پتھار کې په موزي کې په ول دي تسوي نظم قران ته نظم وایي لفظ نو لفظ ته وشتو ته وایي لفظ الروحا الرقيق الدقيق جنگ ولګدا مېچن ولګدا وړي ونستل دا یو قسم بیا د بیو نظم وایي نظم څه وایي مرغله او په موزي کې د نکول دي تسوي نظم نظمت نظما محکما لا تولي اختلاف تناقض پکې نشتی واقعات خلاف نشتی یا حکمت فی ما یخل فصاحتی و بلاغتی دا پکې نشته ثم فصلت بیا ځان لشي دي کل عقد المفصل بالفرائض لك هار دی او د یو بل نظام دی مرغله پکې دلائل دی توحید د احکام او د مواعظ زمخشری ذکر الاحکام علامه الكشف الصلاه والجود یو د احکام معنا مضبوط احکام بیان درجه الترکیب البالغ حد الاعجاز دا په تراکیب پکې دي چې سره کمزوري کې مقامش کی یا احکام دي د حکمت ندکتی یا احکام دي دې کې فساد ناراضي او تفصیل لپاره هم ترجمه دي لکه هارون دي او مرغله پکې خواري وری دي الته مسله دلته مسله دلته مسله او د سره په حکیم نه دی حکمت والا دی او خبردار دی اوس بها بعد موسم باحکام یادي چې الله پاک احکام کړی دی ځکه چې الله په خپل حکیم دی احکمها حکیم وفصلها خبير عالم بكيفية الامور الله تعبدوا الا الله د صله پاره چې تاسو بندګي مکوئ سوا د الله تعبدوا الا الله استاذ فاره د الله طرف نه يرون کې خوش خبري ورکون کې ما وان استغفروا دا درته مو ان استغفروا بخښو غواړي خپل ربنا بیا توبه باسي استغفار د خپل ګنا نه واپس او رجوع کوي الله تعالی پیدا بدلنه متاعا پیدا ورکول حسن خو علاج المسمى ترنيتي مقرب پوری چې اخر د عمر د دنیا دی ويوتي ولوكي كل ذي فضل هر مسوک چې غوروي فضله غروالدها خاوند د غوروالي ته بغوروالي ورکین جزاء د غوروالي جزاء او فضله په دنیا او په آخرت وان تولوا وان تتولوا کدي چې واپسو نو زیریګم پتا سومان دي ته عذاب زورزي لوینا چې قیامت الله مرجوكم خالص الله تساسوا وبصيرا الله فاستا قتل كده على خبر شاه انهم يسنوا صدورهم دا اوس الله کار کوي چې واقف کړي بعد خلق بلال او دسماتي دا راسینه به راسي کټکړه اس کټه نه کار کله بيجي خلا ورتلون التبم کول چې الله مینا نو دی وي کوم خیا سینې کګی کنه او ځان پټي دا الله نو الله د دې خبر دی نو سو کوئی سینی اڑی حق نمخ اڑی سو کوئی ځان پټي دام پکې دنکا چې الله رسول خبر شي نو الله د هر څه خبر دلته حدیث پیش کړي په دې پر کان یستحون ان يتخلوا في فيرجو الى السماء ويجاء النساء فيرجو الى السماء سيد البخاري وابن المنذر وابن ابي حاتم المرداني طريق محمد بن عباد بن ابن عباس بار تقدیر الله په خبر دی د اعراض خلقنا یا د پټي روح خلقنا د هر څه خبر دی الا خبر شه کین استخدام سیاهم کوم خیزان پټي پجامونی واقف دی الله چې پټوي خلقو او چې کار کوي دې مطلب دا نه چې دی وخت خبر نو وخت خبر چې په دې وخت خلک ځان پټي نو خبر دی چې خلک کار کوي خود خبر دی ځکه چې الله واقف دی په خبر سينو باندې د سينو نه خبر دی دې له مخوري دې دلیل دی يعلم الاشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما نكل احد سوى الشلل زبط من المعتدل الشلل خارجي موجود الله دې مخکي خبر دی اوس پکې نور خبر شروع شي اوس پکې مرزا قطبی ما یې پکې وایا مرزا هید بلا جلال و ما قاضي و ما د الله علم شته او کنه پدې کې لس مذهبونه دي سوق مقلان وی د الله علم نشته په ځان نشته په نور خلق شته سوق شته په چا نشته معطل
بیا دا الله علم اشتینو دا حصولی دی که حضوری دی دا طول خبر نقل کردی دی او بیا علم دا اللہ چی راجی نو اشی حاضر دی که داغی شب حاضر دی دا تعلق القلبي بأمثال الحوادث وأشباه أزلي وبأنفسها وزوات حادث د دې اشیاء او اشباه دي په پر د الله علم په ازل کې او داغه انفس او ذوات دا رسول دي په دې باندې شبهات ډېر تفصیل دغوتو نو مولانا اسماعیل افندی کرنبوی په حواشی الشریعه الزدیه المولانا شیخ ابراهیم القرانی وبالجمله لا تخفى صعوبة هذه المسألة وإما ذلت به أقدام وأقوام بياغم في زبحسكم علم دا الله شته حصولي دي حضوري دي سنگ دي دا طول خبري والحق نرجوه إنما انكروا ما سبب محليه محقق الحكماء هذه الفاظيان کی نفس دي عين الشدي عين دي شبه دا يو بحث دي بهر تقبع الله علم بهر سشتي وما من دابة في الأرض نشت يو جاندار دابر زي اسم لكل حيوان زیرو آر یو جاندار چې پچا کی روح وی کنه هغه ته سوې دابا نارینوی که زنانا عاقل وی که غیر عاقل او دابا ماخوذ دبیب نره غلی غلی تلف زعمتنی شیخا ولست بشیخ انما الشیخ من یدب دبیبا خزموی ده شیخ شوی ده زخو شیخ نیما شکی وغیدوی چی پا دی ازمک روان پا دم دمان تلین شی دا یو مسئله شو دا خو دابا شو او حیوان دی ملستخا کې دیشي چا پکې یو سړي پکې دا ویلو چې بنی آدم ته حیوان څنګه وي دا حیوان پرېږه چې حیوان بس ته ویل شي چې په چا کې ژوند وي نه غیر حیوان او هغه ته انسان په ځای کې شي انسان ته سوی حیوان ناطق ژوند پکې هم دی او صلاحیت پکې د پوه هم دی ناطق شو حیوان ناطق وته وي حیوان ما او تاسو حیوان څنګه په وطن کې وي پلان کې انسان د حیوان د انسان د حیوان مت کې مقابله ده حاله چې مقابله نه ده انسان یو فرد حیواني کولی دی حیوان چې کې ژوند یو ته حیوان وي او چې پچا کې ژوند نه وي نو ته بیا جمادات وي نو انسان ته حیوان وي او حیوان چې څوک نه بیا سوي دا غي نه مخ کې پکې نامیت وي او حساسیت وي او د نامیت او د حساسیت نمخ کی پکې وګد او دنګ او چیت پکې هم پیدا شي جسمیت شي او جسمیت نه خو بیا پکې جوهر شي لاول جوهري د جوهر نه بیا جسم شي د جسم نه بیا جسم دغه شي عنصري شي پاکي بیا نمو پیدا شي د نمو نه پس حساسیت پیدا شي حساسیت بیا نه پیدا شي نو دا ټول خبره شریک مت شي ګوري لاول پکې انسانيت را پیدا ول پکې راځي لاول پکې جسمیت لاول جوهریت بیا جسمیت د جسمیت نرستو بیا پکې نامیت او د نامیت نرستو حساسیت او د حساسیت نرستو ناطقیت نفس ناطقه نفس حساسه دا ټول پکې راځي دا نه لیکن اور کې چې دا بدن سلوخ پیل او بعض خلک ویني است ویلې شي اس بیا ما تاسو ویلې چې انسان له الله خوراک ورکوي رزق به الله ورکوي ولی او ما من دابه فی الارض هر یو جاندار د الله خوراک کوي دا چې موږ وایو الله په خوراک ورکوي نو دا ځکه او که یو څه حرام کړی نو بیا خوراک ورنکړو دویم على الله باندې لازم دي نو په الله سره لازم وي واینا نو علی څه نو جواب دا دی لازم هم دي ندي لازم هم عقلا لازم ندي عقل دانو چې الله دې روي ورکی ندي ورکی په جار دی لا يسلم ما يفعل هم صلوا او لازم دي الله پزان لازم چې خوراک ورکوم د وعده په بنیاد باندې نو دا پکې ثواب بم ورکړي ډوړې بم ورکړي الرزق واجب بحسب الوعد دا پکې او توکل اسباب لك دا نه اسباب الله دې ورکین ته ډوړې فلکه يقيل وتوكل يا سلام يا رسول الله وخلاص دا وې تعالی مو اعتماد په الله وکم او کنه اسمه وې تعالی او یو اعتماد وکړه حدیث لم تموت حتى تسمع رزقها فاتقوا الله وجو دا الله ورم کوي او طلب مخ کوي دا تبع اثار نقل کوي وی وحی راغله د موسی علی السلام ته زری په دې ونخته چې خضر مسکي الله تعالی دا کانه پر امسا وه چې یو کانه وشته دل کانه وروته
ودا هوا دریم تر وته ودا هوا چې وښلو لال جوړ چینجه دي لکه ورکه میګه په خله کې څه شی دي او خوراک کوي او سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني الله تعالی پاکی ما اینی خبر می اوي زید زمانو معلوم دي او یادایمی او هیرایمی وما احسن قول ابن عزينة لقد علمت وما الاشراف من خلقي ان الذي هو رزقي سوف ياتيني دا یو سره دي د هشام بادشاہ قال وراله د عبد الملك زويري نو دا اشعار چرته ویلو او د استله د وظیفه واړي کنه چې مال خو سراکه بادشاہ وته دا شعر ته یاد دی خپل شعر لقد علمت وما الاشراف من خلقي زه پوهیږم او تم زما خو نه دی ان الذي هو رزقي سوف زما خوراک مترسي اسعى اليه فيعيني تطلبه من دې پس یو هم مسترشم ولو اخمت اتاني لا يعنيني اکه په دې پارشم راځي په خپل تکلیف نه کوي دا وته بس دې روان شو منه یو نه وړ ځه چې خپل وطن تلار شو بادشاہ پس کې راغلو چې بغیر غلط کار نوکړو سړی مو واپس کړ پس الته تر حواله غلا راوځي په وسیله پر المدینه په ندی مشاو لا ورکا ورته به جایز دي بل پکې یو بس دی عبد الله ابن عمر خالد عثمان مثل الرزق الذي تطلبه مثل الذل الذي يمشي معك رزق څه شي ته پس ګرځي سور سره رواني انت لا تركو متبعا ته پس روان شي پسور پس استا پس تیری شي رسوله و اذا وليت عنه تبعك اهل سنت جماعت وی حرام رزق دی کنه څوک چې خوراک کوي ټول مرغه به حرام خورلي او رزق نه کوي یو دا یو بل مسله کې فقهي د تخیم په اصول کې په زکات کې استبدال جایز دی کنه جایز مو خو کو کنه تفصیل دي سرسایه ورکه غنمونو دو سیرا سرسایه نه تیرا او بیا ورکه راي په دې پیسې ورکه تاسو نو کوي زکات او څو نو احنا پوي وما من دابه الناس هر جاندار ته خوراک ورکي خوراک یوازې جامو ته نه وي یوازې ډوډۍ ته نه وي یوازې چې ته نه راځو په ګدان نه کا نو په یو کلی کې به خوراک تنظیم وي نور سبانه غنم جوړ وي نور سبانه یا وسکه یو ځکه په کفري نور وسکه چې سبال جائز نشي نه نور امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې د حضرت معاذ بن جبل واقعا نقل کړی دا چې راوړی د پلان کې د غنمو د جوړ په ځای باندې کفري راوړی معافر او دا د صحابو لپاره خري نو انته جامع را لګلې دي ته سو استبدال نو دا پکې بل شوا هر یو دابه ته بل ذکر کوي او خو دې ټول ته ویل شي استبدال هم پکې راشي ويعلم مستقرها واقف دي الله د زید قرارنا په شاک قرار شي او زید امان چې رحیم کې نشي د دې نو خبر دې متفق کوي الله دا چې په دې اسمانو زمکه په شپږ ورځو کې موږ د ورځو وضاحت مخې کړې دي وکانه عصر الماء دا الله عرش پوپو فدین معلوم شوا د عرش ټول نو مخکې پیدا دی او بل غیر مخکې څوک یو ځای پیدا دی او څوک نو په مخکې دی عرش وسه څوک دواړه په وخت دی دا پکې بل شو او اول حادث بعد العرش نو په دې باندې بیا د ټول فلسفه راغستله او درې سلو پانی په دې کې نقل کړه ليبلوکم چې الله تاسو امتحان کی او د امتحان مراد معامله د امتحان کی د تمثيل په شکل باندې امتحان غواړو چې ته علم نه الله ته علم شته دی ايكم احسن حوالا چې کوم یو په عمل دی نو جزاء به په اعتبار د عمل باندې الله حدیث پیش کوي چې عمل ايكم احسن عقلا ثم قال واحسنكم عقلا اورعكم من محارم الله د محرمات ذاتي واعملكم بطاعه الله بالله ولله ولا ان قلت اي پیغمبر کته وینا وکړي تاسو ورته شي په قامت کې پس تمتنا وایي بکاترن نه دا خبره مگر جادو دی ظاهر دوکه ور کوي پیغمبر نعوذ بالله قسم دې کورسکم دې خلقنا عذاب چرانه الى امه یو زمانه ته امه ګوره زمانه ته ما اكون شمیر شوی لکه زمانه پس وایي با ما هو شي دا عذاب بندي على خبر شه يوم ياتيهم نبي واپس کین الذين وحاق بهم نازل بشي نزل واحاط بهم ما كانوا بيستدعون حقا چې ودی باندې دی پور خندا کولا حقا پمان حقا لك ذل او زال حقا او حق او حقا او حق ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ورسم الانسان تقبل طرف رحمت بيت ليكو ويباس انه لا انسان ليؤوس ارنا امید دي او كفور دي ما شکر دي الله بكر شي نعمتونو شکر دي انا لك هیڅ اثر نکړي او نو امید شي چې اس نشته دي اکه وته نعمت صحت امن مالداري صحة وامن وجدة
بعد الضراء مسته واستكتيج رسولي وأيضا ذهب السيئات لا المصيبة عني جاء لازم المصائب التي تسوءني ولن يعتري بعد أمثالها إنه لفرح دي خوشالتیا کوي تکبرا او فخور ځان په خلق بیا غټ کړي فرح باطن بالنعمت اکثر جواریږي په قرآن کې د زم د پاره پرې هیله ما تاول پرې دا په کله کله دي چلته کې دوی او فخور ځان په خلق غټ مگر هغه کسان چې صبر وکړي او د معاصیونه عمل وکړي دا کسان چې پر مغفرت او ثواب دی فلعلك تارك شاید چې په خودن کې بعد ما یو حایلک اوس داخله ته خبره کوي کنه نو ته تبلیغ پرې دا اوس پیغمبر ته تیزول کې په تبلیغ باندې او لعل لپاره امید راځي دا دې مطلب دا نه چې خامخا به توقع کې دی چې خامخا پیغمبر پرې دي ولازم توقع شي وقوه ولا تزيد وقوه ځکه چې دا غي معنی موجود دا اوس پیغمبر ته پرې وذائق به صدرك تنجي په دې رهبان سینستا څنګه ان يقولوا چې دی وینا کوي ولله لګل چې پیغمبر ته خزاني چې دا پیغمبر نو خزاني ولله دي او ځای مع الملك يا فرشتي راضي ولې تصدیق کوي انما انت الذي ما انت الا تخير ولا استا کار الله په هر سماني وکیل دی ام يقولوا ترى دا پرېدا اوس بل خبره کو آیا دې خلک وي د ځان نه راکړي قل وای فاتو بعشر سورې مثلي راغله په رسولتونه مثل مختلفات د ځان راکړي شي مخکې ما اوس خبرې وکړي ډېر علما وایي چې اول تحدي شی وو په سمان دي په لسورتونو باندې بیا وشولا په یو بقره او یونس کې والکثير على ان هذا التحدي وقع اولا فلما عجزوا تحدوا بسوره مثله كما انتقد بسوره البقره ويونس اکته یونس خو دې مخکې دي او ته يهود خلصته ما تلاوت هغه مخکې دي او په نزول کې دا مخکې دي او دا بس مو چې دا مخکې شي ځکه چې دا خو طریقه د ترتیب دا لاول نسو بیا ورسو یو دا خلک وی لاول یو بیا لس کی غلط کتر کوي او مبارک وی لاول تحدث شو فلس لاول په یو شوی دا په یونس کې رستو فلس شوی دا اکته دا برشن کیږي ما نه لاول لسرا کوي دا څنګه لاول یو چې بلاغت فصاحت او هر څه پکې وي او کله غنیم د بلاغت او د فصاحت په لحاظ سره یو دا پکې د مبارک خبر شو ابن کثیر وینو درې سلو زری دغه شعر مطالبه شي لاول وای په سوره قصص کې په سوره بنی اسرائیل کې د قران په شانتي کتاب جوړ کا تحدى دا بیا په سوره هود کې لس جوړ کا نو چې لس نشي کولای نو بیا یو جوړ کا د څه په دمه راکوسي ودعوا بلغ استطاعتم طاقت لري من دون الله کتا سرشتي فإن يستجيبوا لكم کجر دی اجابت نشي کول استاد خبر نشي مانلای فإن يستجيب لكم من تدعونه فعلموا انما انزل بعلم الله دا پوښتنه دا قران لګل شي په واسطه الله د علم سره دا د الله په علم مشتمل دی دا څوک نشي کولای او په دی باندې و پوښتنه چې لا اله الا هو خدای د بندګۍ بل نشته دی فهل انتم مسلمون دا دی وضاحت نه پس تاسو مسلمانې کې د بندګۍ اسلام کې وکړه یعنی اسلام کې دنه سوچ واری ژوند دنیا او خاص دنیا نو وقت لهم اعمالهم فيها پورا وکړي د اعمال دهري په دنیا کې کزم اراده وګوري بل راضي من كان يحسب الدنيا نريد في حرسي فكم راضي ولمن نشاء فكير من كان العاجزة عجلنا له فيها ما نشاء وهم فيها لبسون اغدين وهم بي فيها بني دنیا کې لبسون کمه به شي کېږي دا کسان لپاره نشي په اخر کې مګر هو او ظاهر هغه عمل چې کړی فيها په اخرت پسې چې تکي کم کارو د اخرت لپاره کړی هغه بدای شي او باطل او ظاهر ما کان هم هغه عمل کړی دی دغه چې عقیده خراب شي سوران شي افمن كان لا بيت من ربه پس دین هغه څوک چې په ښکار دلیل رب ربنا ويتلو تابع شي په دلیل په شاهدون غوا منه د دغه بیان او د دلیل او مخکې کتاب د موسی هم غوا دی پېښوا او رحمت ته دا کسان ایمان او کتاب اسو چې کافر چې په احزاب نه او دغه موعد دی د بینی معنی بین واضح ته وي بان یبین یا وضاحت کوم کی ته وي دی اصل د بینی کما خیر دلالته واضحه عقلی وی که محسوس او دلیل تحمل او دا تا په بینتون کې ولادت د مبالغه د تاریخ نه ده او یا نقل دی د وصفیت نه اسمیت تایلش
او مراد د بینا سو ترجمه کې قران اډیر علماء دا سوي لکه ابن عباس مجاهد نخیز حاک کرمای ابو صالح سعید جبیر بین القران او شاهد سو کوئی د دې قران اعجاز دی سو کوئی شاهد پکې جبريل دی ابو مسلم اصفهانی وای د بیان مراد عقلیات دي او د شاهد نه مراد نقلیات دي اوس څه کوم دی ویني هغه څوک چې دا مسلم ورکه په ښکار دلیل عقلی باندې عقل تقاضا کوي او ورپسې چې په دلیل نقلی چې قران دی یا هغه څوک چې په ښکار دلیل باندې وي چې قران دی او ولکه ورپسې شعر په دې بینه پسې شاهد یو گواه دی مين هو د دې بینې نه دی او بینه اگر کی مؤنث ته لفظ ما دا تانیث نه دی تا نقل لا یا تا مبالغه ده دلیل په معنا دی بین او ورپسې شعر مرګره شعر او تابع شعر د دغه دلیل گواه دی او مين هو د دغه بینه دی اګواسو به اعجاز د قران دی او دا اعجاز د قران د شان دی د دې بینه د قران نه دی ایا دا مسلم بینه عقلی شو او شاهد چې کوم دی ورپسې شو او د طرف د الله نه بیا منه من طرف د الله نه دلیل نقلی نو څوک چې په ښکار دلیل یې تر طرف نه او تابع شه دی د دغه دلیل چې قران دی یا دلیل چې هغه نقلی دلیل دی عقلی دی یو دی منه د دې قران نه چې هغه اعجاز شو یا منه طرف د الله نه دی او مخکې د دینه دا عتق په شاهد ويتلوه شاهد ويتلوه من قبله کتاب موسی ورپسې شه د په تصدیق کې د دې قران یو بل کتاب د موسی هم د دې قران تصدیق کوي او ایمان دی او رحمت دی دا کسان یقین ساتي اولئک دا کسان د غمن اگر چې په لفظ کې آیت کې مفرد کاری او معنا کې جماعت ایمان ورو په قران باندې او څوک چې منکر شو د قران او دغه شواهد خیال نه ساتي او د احزاب د قوموننا ور د هغه موعد دي زید و ابي حرج په دې وخت بیا ابن کثیر نقل کوي روح المعانی نقل کوي احزاب الكفار مطلقا فانهم تحزبوا على الكفر وې د قران دعوت عام دي هر سړی به مني پس مکهګه پیغمبره په شک کې د قران نه وې هغه تا او ریما او تا دا حق درستانه لیکن اکثر خلک نه سوق الظالم جوړي په الله ته دا کسان برانی کیږي په خپل رب باندې وای با اشهاد گواهان فرشتي دا کسان دروغ په رب باندې واورا لعنت الله دې په ظالمانو باندې سب الله باندې دروغ اګسان دي چې خلق باندې الله نه او طلب کوي دین د الله او يبونها ويبون لها وجن کوواله او دې په اخرت باندې انکار یاني دا کسان ندي معجزین کمزور کوم کې الله لا خلاصین کې الله نه پزمک کې او نشي د فاصله اصل پر سوا د الله نه دوستان زیات په دې په عذاب طاقت د اوریدو نو په دنیا کې د حق او نه دي ذم کیو د الله د قدرت نخي معلومه نشو دا کسان هغه دي خاصه په سم ځان په تاوان کې شولې دي او پنځ دین هغه ځان لخت لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون خامخا په اخرت کې نقصان دي فلا جرم باندې د بحث کوي لا احد ابجر واكثر خسران نشته دین زیات خسران ولا دلته وي بحر محيط زجاج لا نافيه شلا او منفي محذوف لا ينفعهم او جرم انهم في الاخره پایدا نو ورکي او کړه دې خبر غبي سي کړه دې په آخرت کې نقصان دي دا جرمه لپاره کسب شو او فاعل زوک شو دا ما قبل خبري او دې خبر څه څه پرې کې د په آخرت نقصان دي ابو حيان وي سيبي او خليل وي چې لا پمانه رسول لا ينفعهم او حق پمانه جرمه باندې قسم نه بلکې حق د سي نرا پیدا نور کوي یقینا دې په آخرت کې نقصان دي او دا انهم فاعل شو او جرمه اسمها ميم محل فتح وما بعد فاعل شو سوق الله سلنا او جرمه لك سبب خبر پوښتنه نو دې خبره لا پیدا نور کوي یا خامخا جرمون خامخا یا کسب کړي دې مخکنو خبر دو چې په الله درو دوی دې خبر حاصل کړي دا په آخرت کې نقصان دي یا یقینا انهم في الاخره هم خاسرين نقصان هم يخسرون بشک څنګه چې ایمان ور دي عمل کړي دي واخبطوا الى ربهم عاجري کړه خپل اطمئنوا وخشعوا اخبار خبر قتز مکه سره کوشي
زائد تابشی در رخطتا دا کسان مگر جنت دی وہ جنت کی ہمیشہ بھی مثال د فریقینو د مومن د کافر کل اعما یو فریق دی اعما لکه کافر او بل البصیر او یو فریق دی الاصم او بل فریق دی السمیع یو سره دی همون دی هم کون دی او بل سره دی لیدون کې او رین کې دی بل دو تشبیهات دی یو د کافر چې موصوف دی په صفت باندې چې همون دی هم کون او بل مسلمان دی د هغه حالت دا دی هغه سره البصیر السمیع دواړه برابر دي په اعتبار د مثال آیات اس نصیحت قبل وای دلیل نقلی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه خام خلق لهم نوح عليه السلام خلق قوم دی نوح لکی مخکې مونږ ته ویلو لمکنون دی د پلان څوک وای د دنوم دی نوح او څوک وای د دنوم دی سکن څوک وای د دنوم دی عبد الغفار خو معنی د قینون دی نوح دلته ابن عباس حواله کوي د دې سره سره پسې کله چې سلوخ کله عمر په قوم کې عمر ته چې قران څنګه وې سر کاله مگر 50 کم د طوفان په شپه کاله پاره شي نو عمر دا یو زر 500 بعد و چې نه دا غینه پسو وکیل ابن 50 په 50 کال کې سو کو د 900 کال په وخت شو مخکي عمر د طوفان په 200 شپه 50 ته نو عمر بیا 1300 کال شو والله اعلم ظاهر او استاد پارا يرون کې واضح او د سمانه وضاحت کې به الله تعبدو بندگی مکوي لګل شیمه به الله پدې مضمون سره سوات مکوي سوا د الله نه د چې نذیر شو په نذیر کې معنا د لګل راوغتلا د بنځلې د پسې بندگی باندې کې سوا د زیره کوم پتا سومن د آزاد ضروري درنه ورځ درنه کړه یو ورځ کې در ویل مشران کافرن قوم دغله ما نه راک الا بشر مسلمان نګر مطالعه مگر بنی آدم زم کو شته یو خدا چې ته بنی آدمي نو تاسو پیغمبر شوي ستاسو مرګ ته هم یو وما نراک تباک ته زما د مرګي په اړه وسی امون نه ګڼو تعبیر سره مگر هغه ارازنا پمو کې سپک خلق دي او دلته اکثر پکې اخوادي خو خلقو وانما استغلوهم ولي وحاکتن اساکفتن وحجامین سوقي جولاگان پدی پوشوی شمیاران او صلی اللہ علیہ وسلم کم دے کرو وحل واللہ علم او بعضی الرائے پستر سری نظر باندې بے سوچا بے فکر را گوند شوی دی دا چکر حدیث گوری او دا بخاری سلورم صفحہ گوری دا ابو سفیان بحر متپوس کے دیشی بادشاہ رقل اغوی دا پیغمبران اکثر مرگی چه مدخت ترسیوی کمزور خلق مشر سره خو مشر دی کنه د چا مشری نیمانی زما ولی مشر نیمانی چې بل مشری بنو او کشره خو د چا مشری بکوم چې دا کوم داخله کنه دا خسره دی او دا بل دی اخو من امو معتبر د چا نه وای اما کې به یاد وي د درې قسم خلق دي عبد الله بن مبارک زوی وهل افسد الدين الا الملوك واحبار السوء وربدين شاوران کو ناکار پیرانو ناکار مولیانو او حاکمانو وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها كم خلق وسي وما نرى لكم بیا وتبل خبرك استاسو من صغر والد تصفون من فصغر بلکې پرې راټول خبره تاسو مونږ غنو درو جنو اوس نظنک وليله نظن نوحان وليله نظنک دغدي واصحابک دغه ټول دعوت یو دی په دې لحاظ او زما قومه ارایتم خبر راکای مکه ما درایتم تحقیق وکړه دلیل دی پوښی نو خبر راکای کنه دا لازم دی کله په اخکار دلیل رب او دې جوابي او راکای الله ما تخفل تر رحمت او زی پیغمبر کړي ما په هم یتعلقم او تاسو نه پټ کړي شی تاسو خبر نه انو لزمکوها تاسو به زمون زمکم تاسو به مجبور کم پلار مونږ باندې او پلاس حق تاسو بدګم کی و یا قوم اے زما قومه دا وری تلطفن و استدراجا نرمی سره کوي نغواړه مستاسنا په تبلیغ باندې لا ترکم علیه اجر پیسې او مال چې تاسو مال راکړي نه بدل زما الا الله مگر په الله باندې او نه مرشد کې دا څنګه چې ایماندار دي ځکه دې ملاقات کې خپل رب سره دا ټول الله سره میراوي لكن زګان تاسو قوم جاهل معنی نه پوهه او د جاهل معنی بل ترجمه کې د جاهل په معنی د څو مجرم
او شی پیش کوي د حماسین الا لا يجهلن احد علينا فنجهلوا قوم جهل جاي فوق جهل جاي واقوم لكم غلطوا مكو غلي كانوا مجاهلان شو ده جاهلان نوچتو لكن اراكم قوما تتصفهون المؤمنين بالاسم الذي خسارتي دا سپک کنه اذا ما قوما سو بزمولتو کی دا عذاب الله نه کزي وشرم تاسو نصيحت نه قبلوي او رضا نه ما چې زغورم پتا سو ما ذکر الخزائن د الله ما سره دي ولا اقول لكم عندي خزائن الله او د خزائن الله معنا مقدورات الله داول پیغمبر کوم مقدورات الله زما شو فافل ما شاء واعطي ما شاء شرط ورکوم او چانه بيخلم وامن ما شاء وليس بشيء ومثله بلدها وامر دا شوي غيوب الله مغيبات ما سره دي ولا اعلم الغيب وده غيب نه خبر نه سو کوئی دلته دې نه ما بلکې اړو خبر نه اسوګ دلته فکر او بس ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم عندي خزائن الله پدې او دې اعلم الغيب پمس کې اقول کېدا ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم اعلم الغيب او دا څه بلې چې لا اقول لكم لا اعلم الغيب دا څه نه ما چې عالم د غیب نه ما بلکې يم دغه چې دا خو کار خبر دا څه مطلب نه غیب ستوي ما لم يوحى به ولم نفي دليل نه وحي شي ولا اقول اني ملك او دامن ز فرشتي ما ځکه چې بني ادم دي ولا اقول لكم دامن للذين تضرعون هذا شيء هذا خلق تاسو پسترګي سپک کړي تستحقرهم سپکي کړي شنو ورته الله دې تسخف په دنیا آخرت کې الله علم اتين حسين الله واقف دې حاجه دې په پوسو کې زه په دې وخت د ظالمانو کدا چې ما ویل چې دا خدای ما سره دي دا علم غیب دا وکړه دا ملکیت وکړه او الله دې خیر نور کوي قال يا نوح قد جادلتنا دې غد بحث دې مسره وکړه په اکثر د جنت څخه جدال دې غد کړ دلته جدال لیکي جدال څو کوئی جادله ده کلک زمکه ته جادله وي او په جګړه کې خلک لګي یو بل راغوزي او په کلک زمکه نو ځکه دې جدال وي څو کوئی جدال د جدل نه جدل تاوال ته وي جدلت الحبل احكمت فتله دا یو بل چافي جنګ شروع کړه یو بل چافي شي نو د جګړه څخه ویل شي چې بل ته چافي کی دا خو د جدال معنا څو کوئی تعویذل دي څو کوئی زمکه له اخلاصول او منطقي اصطلاح کې مسلمات د قوم په مخ کې پیش کول د وطن چې کوم خبري منل شي هغه پیش کوو سره په پټ کاوه یو سره وي زه ستانه منم د مشرانو منم په مشرانو کې خو مشر وګوره کنه وای دا هغه منی کنه ابراهيم عليه السلام منی کنه هم مشر ته د مشرانو منی کنه نو دا خبره په کې نه ته چل کوي زیات دغه بحث خپل اتيت بنوع من نوايا الجدل فاتنا ما تعيدنا نرى ولا تكون يري كترشتني قال انما ياتيكم به الله دا عذابنا بالله ولي ولا مودة تحت قدرتي وإنما هو لله فكأنه قيل الاتيان به أمر خارج من طائرة القوة والشديد تشكى سواء دا زما طاقت نبال دا الله كي وما أنتم معزين نيتاسو كم ذلكون كي ولا ينفكم نصحي زما نصح طيبنا كي نصحا قسك والد قول أو دا فيلش باقي دا الصلاح كذوالا مستاسو خير قوي لهم كشري الله إرادة كي أيوبكم جتاسو الله قمرا كي دا پکې بلا چې الله کله کله سره ګمرا کوي دا د الله کار دی د الله تعالی مما شیطان مقابل غوا الله تاسو رب دی او د الله تاسو رجوع کوي ام یقول افترا سو کو دا الله پاک د قوم خبر د الله نقل کوي د نوح علیه السلام مبارک وای نوح علیه السلام بزانه اطلاع کړل اسو کو نه دا پیغمبر خدا سره خبره کوي دا پیغمبر خدا ځان رخصی دا کسی قول ته وایا نوح علیه السلام خبره کوي اوس کې کما رخلی پالی اجرامی دا دی جرم پماشو کچری ما رخلی نو جرم پماشو دلتا اعتراض کی
چین ابترایته صيغه د مضارع شولا دغه چې ان په داخل شو مضارع شولا او علی اجرامی دا څه شو جو مفهومات دا خو شولا وسنی خبره او شرط راغی په ماضی کې واستشکل عز بن السلام الشرطی ابتراء مفروضه ماضی شولا او شرط پکې د استقبال د پاره شو چا پکې جواب کړی ان ابترایته ان ثبت ابترایته که ثابت شي زما انی ابترایته ندا ول ماضی کې او زه بیزار ما دا غین تاسو کوم رخکړي څنګه پیغمبر خبره ده پیغمبر تعالی وي دی وی دی پیغمبر خبره او څنګه نوح علیہ السلام ته خبره کوي او وحی وشنو علیہ السلام ته چې ایمان لري قومستانه الا من قد امن ورست بسوره نوح وایو او اعتراض به هم کو لا تر الارض من كاذب ديارا انك ان تذرهم يذل عبادك ولا يذل الا فاجر دا د معلومات دي چې بشیر رسول بخرابي د علم غیب ثابت وکړه نو جواب وکي اوه يا نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن الله ورتخبرك اذا مؤمنان نور کیږي علم غیب نه لري الله ورتخبرك دا نو دا خبره په بنیاد دا خبره کوي او دلته راځي نوح عليه السلام با یضربوه علیه شو بیا په فلمسی کې وتاو شو پکور کې واچول شو خلکو یې مړ شو بیا ورته بیا به دا ورکاو یو اتفاق دا یو سره راغی زیری او دې پلان لګیدا هم صاحب یې غستې وي بچیا د بوډا ته ګوره دوکانې نکړي یې پلان هم ساره چې په امسای وهم مرای وتلاسو وی واه زخمی کړ په سر باندې ان ترواش نو السلام یې زماره تین زمره بندگان تاسو کوي کستا پر بندگان حاجت اندار کو خیا کني نو مال صبر راکا الى ان تحكم انت لكن الله تعالی او نو امر د ایمان د قوم نو خبر کو چې د دې خلکو په سرو کې په شاګان کې صفاتې دي په رحم کې چې ایماندار دي دا آیات پاو کې یعنی انه لا يؤمن القوم والله اعلم فلا تبتئس ما كان يقولون من امید کېګا مخه په کې لا تزن بؤسوا ملازم الله افغان وسنا الفلك بعنا جوړو کشته ته واست سترګو زمو سره بعد تلبس کا نو کشته جوړو د عيون سره ته واست سترګو سره دیو دا لفظ جاری مجرد تفصیل گویا کہ الله د پرستګي د تمثيل په شکل باندې اوجوي این زما په نگرانی کې جوړوانداري په دې په واست سترګو سره به تمثيل شو دایم ویلي بعض وی دا متشابهات نه دي او بس الله د شان سره چې موافقت خوري جو اقبوي ويفهم الانسان بعض ان هذا المتشابه او كلام په کې شهير دي سفيان بن عيينة حوالو کې خرج بيخي چې الله ځان په کوم صفت موصوف کو ترجمه بینه کې د اعینو فقراتو لستفسروا ليس لاحد يفسر بالعربيه ولا بالفارسيه بس اعین وای ووحينا او سر د وحي زمنا الله توحي کړل دسی به جوړه ته نقل کړي اسحاق ابن بشير ابن اساکر ابن عباس سره ته جوړي الله توحي چې سره د بانګي پشان دي کا سنې د مارغو د سینې پشان دي کا او لکه د بانګي لکه په دروازه ورجوړ په ډړو کې او پسیخان باندې پمیخون باندې وګندا او دا ترکول لورکا او پزمکه قارنون الله په ګوبه سترګا چینه د قار والله اعلم دام یو روایت دی ولا تخاطبني في الذين ظلموا سفارش مکه وما تخبر مکه وما طرف بار ظالمان لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب دې مبارک انهم مغرقون بدی باندې فیصله غرق دو شوی دا مغرقون لفظ ترجمه دا غرق دي چې غرق نه غرق نو یعنی فیصله دا غرق دو شوی دا ويصنع الفلك کشته به جوړه ولا او هر وخت چې تاسو کومه یو جماعت تقومنا او به خندل کوي الک نوح علیہ السلام ته پیغمبر یو تن ترکان جوړ شو دا سکه او دریاب کوم دی بلوچ اسمه کم دی اوس یسنا او سی قدم مضارع دا اوس جوړي آینده جو بیا به اعتراض راشي وسمع الفلك والماضي وا د بیا زور حالت تازه کول غواړي اوسې کوي ګوره هغه ته کې د ګوره سناشنا کوم دي کار کوي استهزار کوي د صورت عجیبه د صيغه د ماضی کې د مضارع ولراوه ده بیا راځي او بحثونه کوي چې څنګه چل شي د قطاده او اکرامه او قلبي د ساګوان چې وته ادارې لګېږي په خپل کړل دي کټکاوي نه حتی ضرور سوا غزو غت شو
او غزبا دوغینا الى المنکب ودې شروع کړي سلويخ تو کالو کې سليمان پارسی سو کوئی شل کاله پرې خو سو کوئی سل کاله او کټه کړه وچول وي او دې په سینور اقوال پیش کوا د لبنان د غرینه وړي وا سو کوئی د شمشاد درګیو او سو کوئی د لبنان لرګیو سو کوئی د سینوبت یو رنزو داریو او سو کوئی سامو حمو یا پسوا تراش کول یا لرګي او داسې څوک مزدورانی وي او دا یې درې غزا 300 کال 300 غزا او پلنواله 500 او جتواله په اسمان طرف کې 10 غزا او څوک یې نس زر غزا زر 12 غزا او پلنواله 600 او بابو په منځ کې او ډېر خسته څوک په دریو کالو کې څوک سلیخ تو کالو کې څوک په شپېتو کې څوک په سلو کې څوک په سلوسو کې او په کوم ځای کې څوک په کوبه کې څوک په هندستان کې څوک په جزیره کې څوک په شام کې راځه دیوسوی وسفینة الاخبار في تحقیق الحال في مرا لازقول الخوب اگر کشته د خبرو د حالات په تحقیق کې زندان نه غنم چې سولي قابل ده او سالم مدایب ده نو وشهلېګه په حال دا چې هغه عباس تمایل کیږي نو ایمان راو چې الله سویل دقه دی نور وای سمره دنګوا سمره پلنوا سمره دنګوا سمره پلنوا سمره چې دې وګدوا د کوم درګینو په کوم وطن کې وا قران کې نشتی په حدیث کې ته په قلار کې نه بحث مکوا وسفين الاخبار في تحقيق الحال فيما ارى لا تصل الركوع فيها لا تصل الركوع فيها اذا غير الصالح من العيب فالجر بحال من لا يميل الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسب ما نص الله في كتابه ولا يأخذ بمقدار طولها وعرضها والكفاية من أي خشب صنع بكم مدة أتم عملها غير ذلك من نشر الكتاب ولم تبين السنة الصحيحة هذا وكل ما مر عليه هذا كشبتير سبرماني ملأون يو جماعات من قومه ده قوم ددنا سخيرون هو بيخندل فوه فكشتي بسكي وبكم دي وعلما وبكم دي يعني حضرت نجانا بعد ما كنت يحكي پیغمبر واسترکان شي قال ان تسخروا منا کتاس من خاندې په ما پوری موږ به خاندو پتاس پوری پیغمبر خنداګانې په چا پورنه کوي مشاکره او ته زبا و خاندم معنا د دې بدل بدل میلاو شي لکه څنګه خاندي یا کتاس خاندې په دنیا کې موږ خاندو پتاس په آخرت زرده چې په وبه چې عذاب ازیغه تشرمون کې نازلی په هغه عذاب همیشه حتى چلاو امرنا فیصل عذاب امرنا وفارت تنور جوش وحد تنور سو کوئی جنس تنور یو تنور پر تنور کی اوبر احکار شوی شاہ پکیل ابن عباس وکرمو ظهری تنور د سمکی مخ اوبر اوچا شوی سو کوئی سباو خود دام پکی شاوی خدا ترجمه ناشتا دا جوش و مخ د سمکی دام ویلشی سو کوئی خاص تنور دے غادی كنا ويلم احمل فيها بارك پدې کې احمل فيها پدې کې اشتري پتاین د سپینې باندې من كل د هر قسم حیواناتنا الذي ينجو من الغرق وذرارهم بعضو چې ته بچ کول غواړي او عادت نه شلې د هغه په خپل پیدا کولم ته کوم جهات او جرت بخلق به من غیر ذکر اغه شات بيداري نو به نه پیدا کیږي هغه پکې دل نه کوي رستو بحث کو چې پدې کې منګه کانم دي پدې کې منظرهم دي پدې کې هر قسم حیوانات ډونمانی والا بیاوي اسجد نشي د دومره پکې وای بعد الشيخ خپل پیدا کیږي غیر ساجد حاجت ته هغه سره ذکر کوي نزل تزکوي من كل نوع الحيوانات ينتفي الذين نجوا چې خلک بچ د غرقنا اندازي او پیدا له بچي او عادت چلے دل نه چې خپل پیدا کیږي والذي جميل ان الطوفان لم يكن عاما كما قال باس او دا وینا نو شي لم يمر بحمل ما زرعات بنو بسو بتکوج په خپل کې من عبود اسمکه د سخوان نه لکه منګکان او حیوانات بلکې وینا او شونه کته بچي د غرقنا نو بیا به تاسو په حاجت وین ابقا او دا نور خبرې په خپل پیدا کیږي نه حاجت نشي چې هغه دروالمه چې هغه هر صبر تن کوي نو په دې کې بیا بحثونه کړی دي چې بین کل ذوی السنين الطير والسباع والوحش والبهائم وفي كتب الاخبار كثير من هذه الاسئله يقصد منها العجب او ذاك نسبه چې الله پاک خلق پرې ما ته وناک ته ګړې پیدا کړل دا یو شاخ کوي د بل نخ کوي دا ټول خبرې وي زموږ په قابل اعتبار نه دي او مخکې لیکلي دي دا د پښوګانو خبرې او د منګکانو خبرې او دا ټول یو پای او د یو پای خو سي کتابي کنه د هر قسم نه زوجین جوړه نر او خزه
چې کم ته حاجت وی اسنین نه جوړه خو دو تم وي سلو تم وي شپږ تم وي چې تقسیم دی برابر تقسیم کی اسنین دوا د هر جوړې نه د هر جوړې دوا واهلك خپل اهل خپل بي او دلته وی اهل سری یو مسلمانه خزدا او دا غي زامن یو سام عليه السلام دې کو ته لري ابو العرب او دا اصل کې شام دی بکری وی بل حام دی ابو السودان حبشو د تاریخي دی و خپل بیت النشو په سپینه کې دعا او حضرت نوح علیہ السلام خیری کړی ناری څنګه تور شي دي یو یا پسته لکه صاحب د ترکیان دی موجود او د دې بی بی وزوجته کداري او خدای الا من سبق القول مگر هغه چې مخکې شپږ من وینا د عذاب ولا تخاطبني بل خذدا من داغي وائله او په وخت والخه او داغي زویل کنعان سکون یام دي لقب دغدي او دې دلالت د انبیاء علیه السلام د پاره نکاح د کافری خزي هم کېده شو په خلاف زموږ د پیغام یا ایو نبی ان احلنا کذا تلف ومن امن چا ایمان وما امن وهو لغي ایمان نو مگر لږ سګو وکسان دي یو دی شولا درې زامن شو درې ګنګ یو توي ګورانه وتوي دام یو قوس اسکو نه اتکسان دي اسکو لس دي په سره په زخري اسکو یو کم اتیادي والروايات صحيح انهم كانوا 79 یو کم اتیاشو وقال الكبو والتوي سواريږي په پدې کې رکوع انسان لگی په حیوان سوري کله کې شته تم بسم الله مسمین بسم الله قائن بسم الله اركبوا مسمین الله یا اركبوا سوري گئی بسم الله متلبسین بسم الله او دا من دا الله حکم کی مجریها په وخت شلن کې او مرسها په وخت ودی نو کوم مجریها مصدر شي تلو او ودریدل یا زیدتلو او زید ودریدو یا زمانتلو ظرف زمان ظرف مکان مصدر تلل او ودریدل وقتتلو او دودریدو زیدتلو او دودریدو نو متبرکین بسم الله قائن بسم الله او بیا پکې د مجراها د مرساها ترجمه شوی دا مجراها مرساها او چا پکې مجریها او مرسیها ولې به شکر زما بخون کې مهربان دی او دا کشته با وهي جرت بهم في موجن كالجبال لا تجري اوس ته ګور روانه ده بیا وایو حالت ته تازه کول غواړم ونادى نوح ابنه اواز کې نوح عليه السلام خپل زوی ته دی دا وخت هغه چې یاخد کشته خوا کې ولار دی دا قتل کېږي شي او یا دا طوفان راغلند داغه نه وقال بعض المؤمنين دا چې انما كان قبل الركوب د کشته نه مخکې و اسوګه سور شي د پریوم کې دایزوی شاوی په بعض قراتونو کې وې دا خود د زویش خو د مخزه طرف نه ده نو په بعض قراتونو کې ونادى نوح ابنها ونادى نوح ابنها زوی د خزه ان پر کټه دم دې دا ترجمه غلط او چا پکې د زوی ځکه نو اگر چې نسبت دې خدا نعوذ بالله بد فعله خدای دا خبره او اسلام ما يقالو دا ټول غلطي دغه په خاطر معنا مطلب دا نه دی چې الله پیغمبران پاک کړی دي د دینه مراد د خیانت نه خیانت کیږي اعتراض وکاو او جواب وکا چا کړم چې هم وسیلو زنا دې ربل د کفر وای کفر نه چې کفر منی نو زنا دې وسه ومنه چې څه حرج اعتراض پوښ جواب پیغمبران چې کوم کی تراشي نو پاکي بداسي کمزوري نه چې خلق داغه نفرت کوي داغه پکور کې بداسي کمزوري نه چې هغه خلق نفرت کوي د کفر نه څوک نفرت نه کوي دا خلق قادر دی نفرت کوي د بدفعل د زینا شوا د سناکار څخه پټونه نه نفرت کوي نو دا د دین په لحاظ سره کمزوري ابن کثیر نقل کړي د ډېر مشران چې ما زنت امراه نبی قط د یو پیغمبر بیبي بدفعلی نه کړي نو چې نه ده دا بس نه وي لکه دا چې استاد ته وګوري دا پکې نه وي چا بکوي خو مونږ نه وایو وحجة قالوا بأنه ليس بنبي إنما كان ابن امرأتين المجاهدين والحسن والحسين وابن جعفر وابن جريج وقال ابن عباس غير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط
ما ظنت امرأة نبي قط وقال بعض العلماء ما طيبت امرأة نبي قط وكذا من المجاهدين وأيضا حكمة الصحات ومن الغناء وصحاب الحجاج واختيار من جبي جريء هو الصواب الذي لا شك فيه. دا د دین په لحاظ سره خبره ده او داغي وجه ما تاسو ویل چې پیغمبر راځي نه پاکه بده کوم نه چې خلک داغي نفرت کوي. نو دوه خبر ولي کوله دې خبر نه دی چې د کافر دی ځکه د منافقت کو څوک وي څوک دا وایي چې دا وخت کې به مسلمان شي او جو ایمان بلوي دا پکې وکانه فی معزل او دې په یوزان لمقام کې دی غلط خطر دی یا پچواز دی یا د کفارو ځان دی وقیل انما الله لانه كان ينافق ظن وقيل كان يعلم انه كافر دی لیکن د وخت مصیبت دی بخشي یا بنیا ووچیا ایک اب معنا موږ رسول سے پکشته کې ولا تکم مال کافر د کافر مرګره کې ګمو دغه چې غوړ کې خور کې قال سآوي زين سے میرا جبل یو غرتا یعصمنی من الماء چې ما دوبونه بچکی داروی لا عاصم اليوم من الله بچوالی والا شنو سبب عذاب دلنا الا من رحم مگر څوک باندې چې الله رحم کړي دا عاصم معنا بچکیدو والا یو ترجمه بچکیدو والا او یو ترجمه عاصم په معنا معصوم بچکیدو والا نه بچکړې شي نن دا عذاب دلنا عاصم په معنا د معصوم یا عاصم معنی بچکیدو والا د نسبت څوک دا صيغه د نسبت څوک عاصم په معنا د معصوم دی او یا نشتی بچون کې من غرض عذاب د الله نه الا من رحم مگر الله من رحم څوک دی الله په خپل دی نشتی بچون کې نن د عذاب د الله نه الا من رحم مگر الله په خپل یا الا من رحم مگر هغه څوک چې الله من رحم کوي دا عاصم په معنا د معصوم نشتی بچ کړی شي نن د عذاب د الله نه مگر هغه څوک چې مرحوم یا بچ کېدو والا نشتی مگر څوک چې الله پر رحم کوي او یا رحیم په معنا مرحوم بچ کړی شي عاصم په معنا سره بچ کون کې نشتی الا المرحوم اسلام منقطع وحال بينهم موج را لمن کې چې فضل الله السلام رضی من کې شد غرق شو وینا وصول الله فقط چې بو بس کوي وینا نه شي الله اراده وکړه چې وبدي وجشي باران دې بند شي د ځمکې چینه دې بند شي نو دا غي تعبیر شو لکه گویا کې وینا شوی دا او دې آیت په اړه کې علما لیکي چې دا ډېر فصاحت او د بلاغت په لحاظ ډېر اوچت دی وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر وسوط الجودي په دې کې خلق لیکي وإذا دي آيات وارك وقد تصل بعض مضايا هذه الآيات المهارة المتقين وتركوا من ذلك ما لا كانوا يسبوا الواسبون ولا بأس بذكره بيها نقل كردي ابن المقفع يوصلني وده القرآن مقابله كولا او دير فصيح بليغه وكان كما في القاموس فصيح بليغ بل أفصح دخبل وقته قصدك القرآن مقابله كلام يوكو مفصل سورتون يوكو يوصلي ما تقول مماشون ماني اغا مكتب كي قرآن وي دوا پشو اقبل ارسي وران كو چه خاد دش آياتونه مشته په قرآن كي نعلم أن هذه الآية قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاسها وسلم مساق العربي فصفات بنواسها وجمود المحاسن ما يزيق النطاق البيان وكانت من سمهري البلاغة فكان السنان يروى أن كفار قسوش معارضوكي فأكبوا الباب أي رباب البر ولحوم الزعن وصلاة الخمر السليخ ولي الشراب خالص بسكل او د غنم وروخي بخولي او د ګړو وخت چې د سړي زین د صفاکی خصي و نکړو والله اعلم بهر تقدیر هر څه چوي وینا اوس ازمکه تیر خپل وو ان دا الله اراده وکړه ګویا کې زمکه دی ګویا کې وینا وکړه چې وو وچکا خپل وو ویا اسمان ته وینا شي اراده یې کړی دا اسمانه بنشا د باران وقيز الماء بوش شو بس حكم وشو خبر شو وقل الامر خبر فيصل شو وسط الوجي يوري ورد اشتيد حضرت نوح الاسلام په جودي غرباني په موصل کې جبل بالشام یا جبل موصل یا به آمن ودلته په نقل کوي یو قول چې نوح الاسلام رکع په اول يوم رجب فصامه معه وجرت به المسلمين ست اشفق ناشتي ولكن محرمته خدای روایت قابل اعتماد دی ولې لازم شموله
خدا کا وش مرسوم چې وشو وکیل ورشي بودن هلاکت ته د پاره د قوم ظالم معلومی کې ټول ظالمان ختم شو بچ نشو یو تن سوا بعض علماء او ابن ولغدی چې هغه بس شیخ بل اخو سره وحلق انه لم ينجح حرب الكفار اصلا او خبر دعو ابن ولغ يروي حيان بیان دا څه پرځخ شي اوس پاتې ماشومان غر شو په دنیا کې د ماشومان نمرې د قصید الله قدرت ته ماشومان هم ډېر بلا سبب امري ونادى نوح دلتوی زما استاد علاء الدین ریاض کی مدار ہوئی 150 خصوصیات آواز کو نوح علیہ السلام ربنا او مقصد سره سوکوی دا سبب دا حلاکت تپوس کی دا حلاک ونشو سوکوی دا حلاکت سبب گوری سوکوی نا ایزو دیوئی دا دی بحث کئی چه دا دی حلاکت اسباب سری سوکوی اللہ تک نمخ کی خبر کئی دا نداوی یقصر من استعطاف وجمع توسوی دا حلاکت نقبل خبر دی اسوکوی دا حلاکت سبب گوری چه دا ولو شو نپدی دوارو کی بحثو لگی وی آیت ظاہر دی چه دا استفسار نده لکه بیزایی چه وی تپوز کئی چه دا ولی بچ نشو نده پسیم که مسلمانو دیوی نا ظاہر دی چه دا دیل پارنوا بلکې دې د پاره وا چې الله د هلاکت نه بچ کی او دې وی بچ کول وختل ځکه دا په دین کې دې مسلمانو ځکه منافقو اواز کې مو حسن خپلتا او ای زمانه با زوی زما اهل او وعده ستا ثابت ده چې وعده ستا وجه تا بچ کوم او اهل ستا مخکې وتویلو خپل اهل پکې کېنه وا هغه بچ کېږي شي واهلك او تاحكم الحاكمين وشط حاكمين احكم من الحاكمين او دینو ته حاکمین وای دا الله حکم خو خلق دی او زما ستا کسب دی نو په دې اثر اعلم بالحکمت الله وینها داستا اهل نه دی دا نه دی ځکه مدار د اهلیتو په دینی قرابت باندې په دنیوي نه دی او ختم شو یو مسلمان سے کافر شو دیو بل میراث نه غوښته کی التوي كان ود سلمان له نسبا ولم يكن بين نوح وابنه رحم سلمان فارسی دا نسب پیدا شو او د نوح د زوج منځ کې پیدا شو انه دادو علی السلام د زوج عمل دا عمل دی غیر صالح ناکار دا زوج دا عمل دی غیر صالح او حمل د مصدر کا مبالغه انه عمل انه ذو عمل ذو به حذف شو عین عمل شو چې مداومت راشي بیا په د خنسا غشي پیش کوي د خپل په صفاتو کې بحث کوي جراغاني پس کوي ما مستقبل على بوين طحين قد ساعد حالة احنان آذار ترت ومرتعت حتى اذا ذكرت فانما هي اخبال وادبار يوما باوجع مني حين فارقني سخن لا يشي احلاء امرار دا زوی کوم دی دا عمل غیر صالح دی عین عمل غیر صالح دی دا پکم چویلی انه دانی داستا دا عمل غیر صالح دی تفوس مکه و زمانہ دا غیت خبر نه چې دا ټیک دی او غیر دی اے مطلبا لا تعلم یقین ان حصول ثواب وموافق للحکمه مطالبه دا خبرو مکه و دا غیر خبر نه چې دا خبر او کبد یو خدای چې پیغمبران به هغه شی مطالبه کوي چې هغه ټیک وي یقینا او د حکمت مطابق لا تعلم یقین حصول ثواب موافق للحکمه دا خبر تفوسو کی داغی پا بارک استا علم نوی چی دا حکمت مطابق دیو کنه دی او یاد حق وانا خبر پس داغینا قیسی بوئی الا بتفوس کی دا مشتباشی دا بوسو نکو یکون نهیو وازن بی مشتبه الحال ویهنو حال ماهو البساری بطریق لولا یو شی چی خراب وی داغی مطالبه منکے یا شی مشتبه وی داغی با مطالبه نکے آغا وشی مطالبه کے چی دا حکمت مطابق وی او تک شی وی پوشوی او فلا تصلني مالس كبيلم اني اعذك نسيات دركما ان تكون الشيء نسيات دركما الا تكون شيء نشتو من الجاهلين دي وقت جاب لازم اخشري وي
دا د حضرت نوح علیہ السلام نه نسبت په جهل او تکي او الله ملامت کوي نو د دې وجه دا کار د جهالت بعض خلک کوي چې نه اوس خو ته خبر نه وي نو دا بل څه دی هغه چې آینده خبر شو بیا تاسو کې بیا به د جهالت د جهالت مرادو جرم نه دی د جهالت نه مراد ناپوهی ده او ته د مصواب او د ثواب نه خبر نه د حق او د حق نه خبر نه د حکمت او حکمت نه نو دی وجه دلته پکې نقل کوي ظاهر دی چې مدار د هدایت اشتباه ده کما ذکرنا چې خبره مشتبه ده د حال نه خبر نه د دې په اړه کې تاسو مکو دام یو غلا په کار دی او دا چې جرم دی او زمخشري وي چې الله تعالی کړه چې ان جاء دالکم د استثناء ما سبقنه او تکي او د بیا له متعلق دا کار غلطو ګناوه دی دا خبره غلطه منیر وي چې نه دا عقاب دی چې آینده بیاونه کې اوس خو وشو خو آینده اګه آینده دی وکړو دا غیر کړه بار تقدیرو د جار الله په ایمان دا جرم شوی دی د نور په ایمان دی ملامت کول دی د خلاف الاولا چې دا کار ابن المنیر وي خبر نه نو خیر دی خو آینده چرته ونه کی ای زماره با پناه غوړم پتا مانی سوال کوم دا خبرو زما فاعل مني دې خبر نه دا د حضرت نوح علیہ السلام توبه شولا د خلاف الاولا پناه غوړم پتا سوال کوم په آینده کې د هغه داغي خبر نه زما توبه شو اکه وانا بخي رحم رحمان نکه یم بد نقصان مندون کنا نو الله ورته کوزیږي او سنه سپکه شوی د دې وجنه بیا نوح علیہ السلام با جړاګان هم کولی او د دینه دا کار مانه ورشوي نو په دې کې هم بحث نشته وترحمي لكم الخاص قيل يا نوح بيت كشة بسلام منا پیوست سلامتیان رنو طرفنا وبرکات الله پتامل وبرکات دیر خیرون بوی زیادی دن کی بوی وعلى اممین او دا برکات پتا په هر امتونو باندې چې پیدای ناشئه مما چې پیدا شي د هغه چانه استاثر مرګر دي یا زامن دي یا نورم سو کېرش نو سو وقد يقال بقائما على عمومنا لما اكثر المبصرين چې نسل لواز دا غنه بلکې نورم پاد شي دي بعض خلک وي یوازې نسل له نو کله یوازې نسل شي نو اممین چې ناشئه مما اکثر استاذامن او یا ممن د هغه چانه استاثر مؤمنان دي هغه او اممون او داس جماعت نشته سنو مکتمه یو پیدا ورکو په دنیا کې ثم من عذاب اغه ته بوله چې زمون طرفنا عذاب دردناک تلکا دا چې کم تیر شو من انباء الغیب کسی دا پټو او دلته غیب دوه قسمه یو دا علم مخلوق واړو مطابق نه وي غیب مطلق وتوي او یو دا چې غیب وي مقید چې د خاص مخلوق علم پې نه وي نو دا قسم چې دا غیب معین په دې پوښي علم مخلوق معین پې نو غیب مضاف مونږ ته وه کوله ته خبر نه وي نو تاسو نستا قوم مخدینه صبر کوا خ انجام د پاره پرهیزګارانو دي د متقین لپاره وإلى عاد لګلم عادیانو ته اخاهم دلته ګره دي آیت نسته په کوپر د قوم نوح کې الله غر کړی او انسان لپاره دي چې کوشش کوي په دعا کې او د شفقت په وجه باندې نامناسب دعاګانې ونه کړی خصوص الحکم کې وایي چې دا نسته په ایمان د دې کې او په نجات کې د قیامت عذاب نه خدا دې یو خبر ده لا نکو من کتاب ولا نه د قران څخه کولای شم سنتنا او په کل شي علم علي وإلى عاد لګلم عادیان ته یو تن د هغي هود علی السلام وی زما قومه بندګی د الله او کې تاسو پر معبود سوا د الله نه کتاسو ان انتم نه تاسو مگر درو جوړ کیږي چې د الله شریکان جوړي اے زما قومه نو تاسو نه پریسه پیسې نه پسې زما مگر په الله وی مزدوري چې دې پیدا کړم تاسو نه پوهیږئ اے زما قومه بخښوال خپل رب شرکنا او بیا رجوع کوي الله ته پتا به دري وګړي الله په اسمان پتا سو مزران ډیر ورونکي يسير الدر متابعه من غیر ازرا ويتكون قوتا زیات بتاسو قوتو الى قوتكم توسط قوت ساسرا مالدار هم کی ابعاد هم کی موټي هم کی پس نو وریر شي ولا تولوا مو بس کی مجرمين جوړکم کی اگر يهودو تعرف لكن مبينه تعمل پیش کوم ځای ښکارا نه او موږ خپل الها نه پریدو ستاسو وینا په وجه باندې اوس د هر پیغمبر معجزي وي او دوی تا معجزه به پیش کوي دي انما قالوا لفرط عنادهم او لشده عماهم الحق سوچ نه کوي دوی پکې کنده هر پیغمبر معجزي او نیو پر خبر د الها خپل ستاسو وینا په وجه ته د شي نه دا نو موږ ستاسو وینا خبرو کو موږ نه ستاسو په تصدیق کوو
ان نقول نو ایومگا ما نقول الا ترک مگر سلطاتا بعض آله زمونه په بریا ته چې خبره کې دا زمو بعض آله کو دا خبره کولې تری ونه شي ته دا خبره کې نو ایومگا مگر تا ترسل دي اعتراض اصحابک عرایعرو بعض آله زمو په بریا باندې اغیز الله پاک گواکوم او تاسو گواشه زه بیزاره مدانی تاسو شریکان کو سوا دا اللہ تدبیرو که تاسو ټول پټول او آله تاسو بسرائی او بیا ما ته مهلت ملکوي زما اعتماد دی په الله چې زما او رب تاسو دی نشي او دابا مگر الله د هغه تندې نیولې دی ان دابه نشي او جاندار الا هو مگر الله پس اخذ نیول کې دی بلاسته الا هو مالک لها قادر عليها او ناسیا د سر مخ ته وي او یخطوط هم ویل شي او مستعملی کی وای په قدرت باندې په تسلط باندې په دې بهر کې دا اورپن مطلب دی دا حیوان زما په طاقت کې دی ندی تخلق سوی ما یتندین وی عرب تجد الاسد ممنوع علی چې کوم قیدونی سي او بیا په احسان کې دا یخت د مخینه کټ کی او دا د دې زما په طاقت راغلی مطلب دا طاقت تبره نشي یو جاندار مگر الله دا غي تندین وی دا په طاقت کې دی او رب زما پانی غلار دی دا بیا تمثيل دی تمثيل څه مطلب په الله پلار دی مطلب چې په دین روان شي نو ګویا چې الله تبارک ورسېږي پاین تولوا دی واپس شو رسول ما تاسو ته چې پایز لګل شم او خلیفہ کې رب زما تاسو رب زما قوم تاسو نه غیر او نقصان نشي رسول الله پاک تاسو بهشکه رب زما پاری وشي باندې حفیظ النگاه باندې ولما جابرونا چې حکم زمنا بس الهود هغه څنګه مزید رسره برحمت منا بخپل احسان چې ایمان راوړ په دی وجه او بس د عذاب سخت نه وتلك عاد دا عادیان دا چې کم تیر شو جهادو بیا تر انکار د احکام ضربنا وعصوا رسولنا فرموا رسولنا واتبعوا تعبيشوا امر كل جبار خبر ده هر یو ظالم جبار متعال حقوق الحق او کلجوی یقتل الغضب ويواقف گناه باندې عذابونه ورکړي خلق مجبور کوي په خپل لار باندې عنید چې سرکشوي طاغن عندا بتسلیس النون عندا 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 واتبعوا ورپسې په دنیا کې په لعنت او خیری او خلق کوي چې الله د خپل رحمت په سکه په ورځ قیامت کې هم لعنت وي واورا لعنت داري عاد کافر شي په خپل رب باندې واورا هلاکت ته پر عادیانو چې قوم ده او سمجديان تم لګل یو تن نبی صلی الله علیه وسلم یې زما قوم باندې ویل الله نشته سو موسی ود الله نه وانشکم تاسو پیدا کړی من هله ارض زمکنا اول تاسو پیدا شي زمکنا د ادم با په وجه باندې واستعملکم فيها او الله تاسو په زمکه کې آباد کړی استعمار جعلکم عمارها وسكانها امرتم تاسو یا جعلته عامرا بعد وی تاسو وینا کړی الله پاک زمکه آباد کړي زیر ابن اسلام وی امرکم بامارت ما تحتاجون الی من بناء مساکن زمکه آبادی کړي ولی وکړي ونی وکړي او دې شی په آیت باندې زمکه آبادول واجب دي د دې طلب د وجنه دغه چې الله کړه او تقسیم کړي کشاب چې زمکه کله آبادول واجبي لکه پون تړل چې لازم دي جمعهونه جوړول کله مستحب وي لکه نفس جمعه جوړ مخکې جمعه جامع یا خروج او حرام دي لکه شراب خانه جوړ او د تخریر لپاره یا د مال حرام نه لکه بناګان د غیر ظالمانو السوق عملكم ان تاسو کوم ډیر عمر کړی بخښ غواړ د الله نه یا قبول یا توبه وسه الله ته به رب سبا شي رب زما قریب نزيل مجيب السؤال قبلون کړي په دې وخت کې د مولانا مودودی نو سنوکتيري په دې وخت کې ولولا په سورہ تفسیر کې د خلقو د خیال له چې الله پاک سوال نه رسیږي ځکه ټول لري دی موږ ته کوم ځای کاوس کول شو نو ان ربي قريب لري نه نه قبلې کله ته چې وبس په خپل نه قبلې بلا واسطو نو مجيب اپ کې دا نقطې نقل کړې دي بهر تقدیر زم په وطن کې الله ډېر لري بلا وسیله سوال نه قبلې او یا لري आवाज ناوري نو په دوارو باندې قال يا صالح اي صالح قد كنت فينا ويتفهمك مرجوا دتامي سره فاضلا خيرا نقدمك من برتول مخي ولو تم على الله فدي پوشي مشورا نأمل منك ان تكون سيدا سادا مسد الاقابر زمتانا تو تبقى مشانا فضيودري قبل هذا مخي دي عملنا شتا توحيد شروع
اتنهانا ته مده چې عبادت کو داږي چې عبادت کې زموږ مشران امون د شک کی داغینا چې تور ته موږ ولې توحید او عبادت ته الہ پر خود او مرید د شک ته چې شکونه اسماعیل من ارابه اذا قبل غیبت د شک ته چې شکونه پیدا کوي پریشانی پیدا کوي بس د خلق النفس و انتفاع التمام مبارک شو شک دې چې شکونه پیدا کوي قلق پیدا کوي پریشانی پیدا کوي اذا قوم خبر راکړي کله په کار دلیل من ربنا او راځي ما خپل الله پاک رحمت سب زما مت کی د عذاب د الله نام کله نه فرمانی کوما نه زیات وي تاسو مال په خبر وینا غانو سوا د نقصان نه اے زما قوم دایو خد الله لا اضافه تشریفا استاذ زرا آیه حال کونها آیه دا نخد قدرت تا زما د پیغمبري پرېږي چې خوراک قسم کده الله کی مرسه کې په بدای باندې ورسېته عذاب نږدې براشي فقروها ذبح کما مخکې عقل ستوي وخان ذبح کول عقل اصل کې خقي وهلو ته ویل شي راغی نه پس بیا الاول کار خو یو سړي کړی دی ټول دغه نسبت چې ټول په خوشحال دي ویل موسی عليه السلام تمتعوا في داركم فیدی واخلی په خپل وطن کې عيشوا في داركم بلدكم او تمتع مراد څه کوئی خوند والي 3 ایام بروزي او ذالک دا تمتع بروزي وعده غیر مقصود د غوجن کرشین دا سره کله عذاب زمونږه بس موسی عليه السلام موسی مرغي برحمت منا خپل رحمت سلام ومن خزي يومئذ او د شر من لګي د ورځنا به شکر افستار طاقت ولا زور ور دي ولي الله ظالمان لرا ولي الظالمون الصيحه تشغى جبريل السلام یو شغراونا خلک مرقه او په خپل کولو کې جاسمین نسکور او دا چې ختم شو کأن لم يغنوا فيها گویات مشابه درجه دي چې دې پادشي په دې وطن کې واورا سمودیان چې کوم دي کافر د خپل رب شي هلاکت ته سمودیان او خامخا رسول زموږ ابراهيم عليه السلام ته پرشتي دلته ابن عباس حواله کې دولستی سکو یولستی د الکان په شکل باندې ډیر خستا ډیر تازه سکو یولستی سکو نه ودی سکو ته دي خوراغلی پرشتي بیا بحث کوي ولقد جاءت رسلنا وارسلنا وليلي لك انا ارسلنا الى قوم لوط وان انا ارسلنا الى ابراهيم والنبي دا اعتراض وکړه وې ځکه چې لګل شي په قوم لوط پسې دي دا هلاکون د پره تدخل الله الاسرى بالبشرى په خوش خبري باندې نو چې وردان شو السلام سلمنا سلاما سلاما مفعول مطلق دی او منصوب دی چې منصوب شنو عامل بواري سلمنا سلاما ماضي یا نسلم عليك السلام قال السلام قطع السلام عليكم سلام یا سلام علیکم نو چې سلام علیکم سلام شي خبر مقدم شو او السلام علیکم بیا ابتدا شو نکره شو لا بعد وخت جواز دي پاتې دا خبره اذا خیتم بتحیت فحیوا باحسن منها دا نه خبر کار دي خو نه ویلي ما خیولې دغه جمله فعلیه اي کې تجدد وی دا جمله اسمیه شلا په دې کې دوام وي فما لبس ابراهيم السلام انتظار له ان جاء له باجر تسخيبا حنيز چورتي اجل ودا مال چې ټول واغانې وي نو په واغانو کې څو هله سره له خوا او دا عادت دا چې مل مقدر به کاو دې وجنه ګرندې او دا ادب د ضیافت دی د مل مال حاس کول زر داو یو دا چې جلدی وکړه دویم ويختار الفقير اسرت بالاتيان بي على ذلك ويختار الفقير هذا فقير خو دویم زیات عزت وکړو په جلدی سره فلما را ايديهم جودن دولا سندای لا تصل اليه نزل سخيتا خوراک نه کو ناکیره ناشنا وګړل دو هم دوی لرا چې دا څنګه مېلمان دي مېلمان دي او ډوډۍ نه خوري او غوخه نه خوري او غوخه دا او زه ته وړاندې کوم واوجس منهم خيفه محسوس داغینا په خپل نفس کې یرا ایجاز اغي ورتویله لا تخف یریګمو هغه زمانه کې یاد دا او چې وخت نه خورا دا زموږ دشمن دی زموږ وروړي خوري چاوینا چې خوراک نه کوم معلومي پرشتي وي مکه خدا خبرو معلومه نو دې کې نوري خبرې کوا او څنګه وایا څنګه په دې وطن کې چې څوک راکار شي نه څه خبرې ځکه چې ما ته کشف القلوب کې کشف الصدور کې یو خبرې او دلته پیغمبر خبر نه دیندا مسلې پکې یاد وا چې پیغمبر پرشتو ته ډوړې راوړي نو ولې راوړي لا تخف انا وصلنا من دي غلشيو چاته تاسو لري قوم لوط دی وی بعض علماء دي خبر نه چې ان وكان سببه بانه لم يتحرموا بطعامه فظن دي ارادته مسربت
او دې په یو وطن په یو علاقه کې ونه ځکه څوک وي نه به ټیم راغلی د دې ولې دا څوک چې نه دا پرشتي دي مخکې خبر نه اوس خبر چې پرشتي څنګه راغلي والذي اميل الى ان الاسلام عرفهم قبل ذلك وان خوف لكونه ملائكه دې په اند چې دا څنګه راغلي دي وامراته بيچوا قائمه ولاړه ولي في الخدمت وكان النساء لا تحتجبوا داعي زنانو په پردې نه کوي خاص کر ګورېګان ادا خو ګورې وهبوی د پردې نه خوره خبري اورېدي والله اعلم فضحكت نوې خندل خوشاله شو چې ير لاړ بعض خلکو ضحکت معنی په حاضت محیط واغو دا پکې چاویلی دي والله اعلم بشرناها من خوشالکنا بعجز باسحاق دیر الله اسحاق ورکو ومن ولا اسحاق يعقوب دي اسحاق نفس ويعقوب پیدا کی قالت يا ويلتا وغما ايدو زب بچيارم او زخ بودايما وهذا بالي وذا زما خاون الشيخه حالكوني بودا دا خو بناشنا خبري دا ویل ون حلاکت حاضر شه ویل اصله الخيزو مستعملی کی پر او دا ویلتا کی دا الف دی دا الف ضمیر د مفرد متکلم دی یا ویلی یا ویلتی دا د هغه یا په ځای باندې ولار دی په دې کې شو به هاذا یلغزو ذات الف بدل دی د متکلم دی او د مایل کړي ابو عمر عاصم په روایت کې او به هاذا الغزو فيقال كم الف د ضمیر د مفرد متکلم دی اایدو انا عجوز بوډای ما دلته بس لسات یا کالو سو کوئی یو کم سب مجاهد وهذا دا تفین خاون بعد خاون زمانه بعد القائم بالامر زوج تولي وي د قائمي په امر زوجي باندې حال کونی شیخ ابو داله د سلو کال دی سو د شپږ شلو کال دی شیخ شیخ ان هذا شيء دا مضمون چې اولاد پیدا شي دا خو ناشته قالوا وتعجبين من الله تعجب کې د حکم د الله د فیصلو تاسو د قرآنی په دې کرامات او بلاد رحمت الله وبركاته برکتون د الله دی علیکم پتاس علی البیت اے قرآن والا یا اهل البیت ان اهل البیت دا پکې راو بس انه حمید الله تعالی شری مجید لوی دی ډیر خیر احسان لري هغه چې ختم شو د ابراهیم نه یاله را لقد خبري يجادنا بحث کی زمسرا في قوم لوط ولما جاءتنا ابراهيم بشرا قالوا انا مهلكون ومن تقوتن هلاكو ان هلاكان قال ان فيها لوط وبديك خلود حذيفه وي چوينا وکړه ما قالوا یک پر کلی کې 50 مسلمانان تاسو به هلاک کړي وینا که یو پکې وی هلاکو ان په دې وخت کې ان فيها لوط دا پکې را دیو کې ابن کثیر نقل کوي دا حتا دا د نور اقوالو دا د حضرت لوط علیہ السلام چلتا لور دا هغه منګه ډکاو لوخه ډکاو او دا خسته هم درکانو ایتاس ودرې کې د پلان ته پوس کوم چې تاسو ته پته نقصان نه سي دام پکې راځي چې الله پاک دې پښتو تویل چې څو پر دې پیغمبر دې ضرور ځري وینا نه کوي پر خپل قوم باندې چې دا ناکاره دي نه ګورې تاسو وته نه کوي دا مکه شولا روانه ده نو بیا وتوي زموږ د کلی خلق نه دي زموږ د کلی خلق نه دي ان شاء الله ګوري یو ځل شو بیا بل ځل شو بیا بل ځل شو درې سلوک ځلې دي اتوه وهو في ارض الله پدزيپوت دې په خپل کلی کې په پټي کې یې ملمانکا اي حیا ورکړه وی والله یا اولای دا پکې د خبر شو او بیا وای ثم مشاكل ثم عاد الشات غوري حتى كانوا 4 مرات سلوز لي وين نفس ذكي خلق خلق وقد قالوا الله يلكم حتى كوهي سوري يوتي برشتي ابراهيم قرب نوتا د صدو مې ورسېدو نو ورزوا ميلاز لوط عليه السلام درسه وبيوري ویج نه دلته کوشته چې موږ په تاسو ته ورېږه حتى چې کومه طریقه علي انګريزي من کومه څنګه پلارتا پلارا دلته لکاندي دروازه خار باندې د خسته مونږ لکاندي سال قوم جتونسي قوم بنداوت من المكان فقالوا خلي أن فلنزيد رجال فجاء بهم فلم يرم بحدون إلا أهل بيتي سوك خبرهم دام فكي وبحث رأى لخش خبري بحث كي زنسر لوط عليه السلام سنة لوط كيف قوم لوط كي او دا دي حرد دهو جادلنا في قوم لوط
مقرره ما جاء ان ابراهيم هو يا ابراهيم هذا قد جاء نوماتي ويسلم غيره وما جاء سنة لوطا سي بهم ضمن نسبة ديماني وذاك بهم ضران وجاءت بشرى وزن في قوم لوط بحث کی زمسر لوط ابراهيم عليه السلام تقوم لوط سوائی ان ابراهيم على حليم اواه منيب بشك ابراهيم عليه السلام صبر کون کے غیر عجول لے کو بدل غصو کے اواه دے عاجز کون کے دے طریقت کے ستاؤه من الذنوب لا دیر خمجن کی دن کے رجوع کون کے اللہ اس اللہ طرفنا فرشتي وتوي يا ابراهيم وقلنا لهم يا قاتل الملائكه يا قلنا اي ابراهيم مخوال ودي بحثنا انه شان راغلي حكم دربستا وانهم بيد راغي عذاب نو واپس كده ولا لا بيتان ولا بدعاء ارجع رسول زمن له لسم سي ابي غمجل شدي هو جماعه اني مورثه بيعملوا في حرس له وخيل وجدوه بنت له تسقط له اول تاويناتي سو پر الاسلام سره گواهی نه کړي وذاق بهم زران او تنشو د دې په وجماني په اعتبار دا لاسونو سره زرع دې ته وایي لاسونه تنشو لنس دا یو بحث بل دام کنایي وای کشاف عرب لګي ذیق الزراع والزرع عبارت طاقت نشته تاسو چرتا پیټه وړې یا نه وړې چې پیټه سپکوي نو سره ګړندې رواني خپل لري لري او چې پیټه درنشي دا چې په دمه د مرواني لند خپېګ دي تبه جلاسونه تنشوي دي د سمته نشي انا دې اطفال زراو نال ما لا يعلو القصير الزراع دا مثال شو د کمزوري او د عاجزي او د طاقت لا سره یوګدري نه قدمونه دم لا سره ملندي قدمونه لند ني کمزور تنشو د دې په وجمان دي په اعتبار د طاقت سره طاقت موجوده او اصل کې